د افغانستان جلال آباد سره تعلق لرونکي حامد بی چې اوس په دې دنیا باندې نشته دی. څو ورځې مخکې مې ستاسو سره د هغه یو ویډیو شریک کړی وه. د هغه ورور د ویډیو په ذریعه باندې ټولو مسلمانانو ټولو پښتنو نه یو اپیل کړی دی. راځئ د دغه ورور دا خبرې واورئ، بیا درسه یو دوه درې خبرې کوم. السلام علیکم. نوجانه خیر و خیر د ټیک ټاک. نوجانه د حامد جان نن اتمه ورځ ده چې د سیند نه وړی دی او ته دا زما ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړه چې زموږ دا ورور موږ ته الله پاک ملاو کړي. وسلام. ویډیو تاسو وکړه ملګرو، د دغه سیند په غاړه باندې دغه بېوسه ورور ناست دی او دغه اوبو ته سترګې دي چې د حامد ډیډ باډي به اخر کله راوځي. د اته نهه ورځو نه دغه ډیډ باډي په دغه سیند کې پرته ده. حامد بی واقعه خو مې تاسو سره شریک کړې هم وه. که چېرې چا نه وي کتلي هغه ویډیو نو حامد بی د ملګرو سره تللی او چکر له هغه سیټ کې تاسو ته ویډیو هم ښکاري او حامد بی بیا دغه اوبو اغستی دی. اوبو اغستی دی ملګرو. اوس دغه چې کوم ورونه دي نو هغوی د دغه سیند په دې غاړه باندې ناست دي. اپنے مدد آپ لګیا دي ملګرو په دغه سیند کې او کوشش یې دا ده چېرې د حامد ډیډ باډي راوباسو. دغه ټختر دغه خوشحالۍ را روانې دي خو د حامد په خاندان باندې دغه خوشحالۍ اور سکور دي تر هغې پورې چې د حامد ډیډ باډي نه وي را پیدا شوي. هغه مور د هغه پلار د حامد د ډیډ باډۍ دپاره ډېر زیات پریشانه دي. نو څومره چې هم زما د افغانستان رونه زما د اواز اوري نو مهرباني وکئ چې دا ویډیو پیغام د حامد د رور دغه فریاد د ټولو پښتنو سره شریک کړئ. که دغه ډیډ باډي چېرته چاته په نظر باندې ورغله مشر ورور دغه نمبر یې دې سیټ کې تاسو ته ښکاري. مهرباني وکړئ چې دغه ورور سره ورله رابطه وکړئ چې د دوی دغه تکلیف او دغه غم ختم شي. کله چې هم د اوبو مرګ وي نو همیشه موږ تاسو ته نصیحت کوو او دا درته وایو چې الله جل شانه د مؤمن مسلمان د اوبو د مرګ نه وساتي. ځکه ملګرو تاسو سوچ کوئ چې د اته نهه ورځو نه دغه ډیډ باډي په دغه اوبو کې پرته ده نو په دغه کور په دغه خلکو باندې به چې روټۍ هم نه لګي. په دوی ناسته ولاړه حرام ده تر هغې پورې چې د حامد ډیډ باډي تر څو پورې د دې اوبو نه راوتي نه وي. دې کې داسې ډېر کسانو چې په کمنټس کې موږ ته دا خبره هم وکړه چې یاره ته دروغ وې نو هغې خلکو ته زه وایم چې د خدای دپاره لږ سوچ کوئ هرې خبرې ته. دغه کمنټس به د حامد د غرونو کتلي نو سوچ به کړی چې یاره زموږ خپل چې کوم د افغانستان کسان دي نو هغوی دا خبره کوي چې دا دروغ ده. څومره به زړه ته تکلیف رسېدلی چې په موږ باندې دلته یو غم دی، په موږ باندې دلته تکلیف دی او دا خلک په موږ پسې ملنډې کوي چېرې تاسو دروغ وایئ. خو لکه هلته حالات هم داسې دي چې د حامد ضرور دا خبره ده چېرې تر اوسه پورې داسې څوک رانلي چې کوم حکومتي کسان دي چېرې زموږ سره هیلپ وکړي. څنګه چې دلته ادارې جوړې دي کله چې یو کس ډوب شي د 11 خپل ټیم وي هغوی لاړ شي هغه ډیډ باډۍ په کتلو کې د هغه خاندان خلکو سره مدد وکړي. نو هلته زما په خیال چې یا دا سیسټم نشته یا د حامد بی د دغه ډیډ باډۍ نه دغه د حکومت چې کوم کسان دي نو هغوی خبر نه دي. نو حامد بی ضرور د خولې دا خبره ده چې مونږ په خپل مدد باندې لګیا یو او دغه ډیډ باډي کله یو خوازو او کله بل خوازو. نو دغه چې کوم سیند دی د جلال آباد نو دا چې په کوم ځای باندې ورغلی نو هغه خلکو ته عاجزانه ریکویسټ کوم چې دغه اوبو باندې لږ نظر اچوئ. که چېرې پاکستان ته هم دا اوبه راوړېدلي دي او دلته هم تاسو ته یو ډیډ باډي په نظر باندې درله نو مهرباني وکړئ چې د حامد بی د دغه رونو سره رابطه وکړئ چې د دوی تکلیف ختم شي. ویډیو په اخلاص باندې شیر کړئ، ستاسو په شیرنګ باندې هیڅ هم نه کېږي او د دعا اپیل درنه هم کوم ملګرو ځکه په دعا کې ډېر زیات خیر وي. نظام الدین بی دا خبره کوي چې کله هم زه روان شم یو ډیډ باډۍ پسې نظام الدین بی به تاسو پیژنئ چې ډېرې ډیډ باډیان یې دغه اوبو نه راویستې. نو هغه دا خبره کوي چې کله زه روان شم نو زه لایب راشم او د کتونکو نه د دعا اپیل وکړم نو هغه دعا برکات وي چې الحمدلله هغه چې کومه ډیډ باډي الحمدلله مونږ ریکور کړو. داسې ډېرې خویندې میندې زمونږ وي چې کله زما لایب وګوري نو هغوی تلاوت شروع کړي نفلونه شروع کړي چې یا الله دغه ډیډ باډي راوچته کړي. نو په دعا کې ډېر زیات خیر وي. د زړه نه درته یو اپیل کوم چې دعا وکړئ د زړه نه چې یاره د حامد دغه ډیډ باډي را پیدا شي او د کور دغه خلکو تکلیف ختم شي. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ذاته اخر کې واس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي مسلمان دی وي. الله په